औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम دا زمونږ د کوارډینیشن کیمستري اولنې پارت دی. کوارډینیشن کیمستري وایي څه ته چې په کومه کیمستري کې موږ د کوارډینیشن کمپاونډز وضاحت کوو یا د ایکسپلینیشن کوو د سټډي کوو نو دې ته موږ وایو کوارډینیشن کیمستري او کوارډینیشن کمپاونډز څه ته وایي د دې نوم کوارډینیشن ته که تاسو وګورئ نو هغه کوارډینیشن بانډ هغه خبره ده دلته کې صرف اپلای کیږي چې کوارډینیشن بانډ کې به څه کار کېده ټول الکترون به هم د یو طرف راتلو د بل سره به شیر کېدو مطلب خپل الکترون به راوسته بل الیمنټ سره به شیر کو واپس به بانډ جوړ کو دغه ته بیا مونږ وی کوارډینیشن بانډ دلته کې هم کم لیګنډز چې راځي نو خپل الکترون راوړي او د سنټرل میټل آین سره بیا شیر کې ور سره بانډ جوړي نو دغه کمپاونډز ته بیا مونږ وایو کوارډینیشن کمپاونډز د ټول ناول خو به یو کوارډینیشن کمپلیکس والو صحیح شو لکه دا غینه به دا یو راوچت چې K4 FeCN هول 6 ګورئ دې طرف ته چې یو الیمنټ راشي نو دې ته وایي کاونټر آین دې ته به بیا څه کاونټر آین کاونټر آین که چېرې دې طرف ته یو سپیشیز راشي نو هغه به هم کاونټر آین وي لکه د دویم اګزامپل ته که موږ وګورو NH3 هول 6 SO4 نو دا هم زموږ سره کاونټر آین دی دوه قسم کاونټر آین دي زموږ سره یو ای کاونټر اناین یو ای کاونټر کیټاین نو اناین او کیټاین خو تاسو پیژنئ نو چې کم اناین نو هغه به کاونټر اناین او چې کم کیټاین نو هغه ته تاسو بیا وایي کاونټر کیټاین دې طرف ته چې دې سایډ ته چې کوم الیمنټس تاسو اٹیچ کوئ نو هغه به خامخا پازیټیولی چارج وي کله چې تاسو دې طرف ته یو الیمنټس لګوئ نو دا خبره یاد ساتئ چې دا به پازیټیو چارج وي او دې طرف ته چې کوم الیمنټس لګي د سپیر نه دې طرف ته نو دې ته به بیا موږ وایو دا به خامخا نیګیټیو چارج وي صحیح ده دا دوه خبرې به یاد ساتئ چې کوم چې زموږ سره د لیفټ سایډ ته لګي نو هغه به خامخا پازیټیو چارج وي کوم چې د رایټ سایډ ته لګي نو دا به خامخا نیګیټیو چارج وي او دې ته موږ څه وایو کاونټر آین دلته کې چې دا کوم د دې میټل اول به دا میټل ووایو چې دې ته به موږ څه وایو نو دې ته وایي سنټرل میټل آین صحیح شو دا په سنټر کې چې کوم میټل لګېدلی نو دا به زموږ سره صحیح دې ته موږ سنټرل میټل وایو او د دې سنټرل میټل سره چې کوم دیزي کې دا کوم ګروپ اٹیچ شوی نو دې ته به موږ وایو لیګنډز دا کوم ګروپ چې اٹیچ شوی دی نو دې ته به څه وایو دیزي ته موږ وایو دا کوم بریکټ چې دی دلته لګېدلی دلته لګېدلی دې بریکټس ته به موږ څه وایو کوارډینیشن سپیر دې ته کمپلیکس سپیر هم وایي دې ته کوارډینیشن انټیټي ورته هم وایي نو مختلف نومونه دي د دې ډېر شی دي خو زیاتر چې کوم استعمالیږي نو هغه دی کوارډینیشن سپیر د کوارډینیشن سپیر زموږ سره څو قسمه دي نو کوارډینیشن سپیر زموږ سره 3 ټایپس دي یو زموږ سره به وي پازیټیو کوارډینیشن سپیر بل به زموږ سره یي نیګیټیو کوارډینیشن سپیر او بل به زموږ سره یي نیوټرل کوارډینیشن سپیر نو پازیټیو په کوم حالات کې راځي نیګیټیو په کوم حالات کې راځي او نیوټرل په کوم حالات کې راځي نو راځي چې دې ته لږ وګورو نو پازیټیو کوارډینیشن سپیر یا نیګیټیو کوارډینیشن سپیر یا نیوټرل کوارډینیشن سپیر په کوم حالت کې راځي که چېرې دا څلور پوټاشیمز چې دې ته کوم اټیچ دي دا کله موږ د کوارډینیشن سپیر نه لر کوو نو دا به 4K پلس آینز ان د پام 4K پلس آینز به ریموو کېږي نو په دې باندې به کوم چارج راشي ماینس 4 چارج په دې باندې راشي ځکه الکترون خو دې سپیر واغستل کنه او دا
دا پوست ریموو شي د دې نه، نو دا زموږ سره کوم قسم شو؟ دا شو نیګیټیو کوارډینیشن سپیر. دې ته که وګورو نو SO4 چې کله ریموو کېږي نو 2 الکترون به اخلي که نه. SO4 ان د پامه SO4 ماینس په چې دی -2 به دا ریموو کېږي. دا 2 الکترون به د کوم ځای نه راځي؟ د دې کوارډینیشن سپیر نه به دا 2 الکترون اخلي. نو دلته به کوم چارج راشي؟ +2. نو دا زموږ سره شو پازیټیو کوارډینیشن سپیر. او که چېرې زموږ سره داسې یو ممبرز چې دی هغه ریموو شي چې هغه هېڅ چارج هم پای باندې رانه شي، نو دغه ټایم کې به بیا زموږ سره کوارډینیشن سپیر چې دی دا به نیوټرل، او که یا دواړه سایډ ته کاونټر آین نه وي نو دغه کوارډینیشن سپیر ته به بیا هم موږ وایو نیوټرل کوارډینیشن سپیر. ځکه دا یو خبره خو کنفرم ده که نه چې کله دواړه طرف ته کاونټر آین نه وي نو هغه ټایم کې بیا موږ وایو چې دا زموږ سره کوارډینیشن سپیر چې دی دا نیوټرل. د کاونټر آین د موږ دوه نور ټرمز هم یوز کولی شو، لکه دا چې دی دې ته موږ بیسیک ریډیکل ویلی شو، او دې طرف ته چې دا کوم لګېدل دی نو دا زموږ سره اسیټیک ریډیکل دې ته موږ ویلی شو. صحیح شو. نو دا دوه نومز چې دي دا موږ فردر هم یوز کولی شو. راځو یو بل ټاپک له چې هغې ته وایي پرایمري ویلنسي او سیکنډري ویلنسي. چې پرایمري ویلنسي څه ته وایي او سیکنډري ویلنسي څه ته وایي. پرایمري ویلنسي ته اکسیډیشن سټیټ هم وایي، یا موږ داسې هم ویلی شو چې اکسیډیشن سټیټ ته پرایمري ویلنسي وایو دلته کې. صحیح شه. نو د دې پرایمري ویلنسي ګورو چې پرایمري ویلنسي ظاهره خبره ده، موږ به د میټل لاین ګورو که نه اکسیډیشن سټیټ. نو دلته کې ګورو په دې کې 4FeCN6 هغه کوم چې په 9th کلاس کې کومه فارموله یوز کېده د اکسیډیشن سټیټ معلومولو لپاره، هماغه فارموله به دلته اپلای کېږي. ښه، دلته زموږ سره په دې باندې چارج څه +1 او انټو 4 پلس آیرن چې دی ایکس دی نامعلومه دی. صحیح شو. او CN چې CN باندې -1 وي. صحیح شو. نو -1 ملټیپلای بای 6 داسې ویلی شو. دا به شي زموږ سره +4 +x +-6. نو دې نه به څه راشي؟ دا به راشي x +-2 is equal to 0 که نه، ځکه دا ټول ټرم چې دی دا equal to 0 تاسو ته ما ولیدي که نه 9th کلاسه فارموله ده. نو دا 2 که چېرې موږ دې خوا راواړو نو x is equal to +2. نو دلته کې زموږ سره اکسیډیشن سټیټ چې دی د AP هغه څه راغی +2. یا دې ته موږ ویلی شو چې د AP پرایمري ویلنسي زموږ سره څه راغله +2. دغه شانتې په دې ځای کې که تاسو معلوموئ نو هماغه زړه طریقه ده. که دې ته وګورو AP چې دی دا به x والو او +NH3 چې دی په NH3 باندې خو چارج نه وي نو 0 +S4 څه دی -2 او ټوټل چې دی ټوټل ټرم د 0 برابر شو. نو x +-2 is equal to 0. نو x is equal to +2. نو دلته کې اکسیډیشن سټیټ زموږ سره څه راغی +2. نو دا زموږ سره که تاسو ته وایي چې پرایمري ویلنسي معلومه کړئ د کمپاوند نو دا هماغه اسانه طریقه ده. او صرف یو خیال به ساتئ چې دلته کې که په دې ځای کې فرض کړه Cl وی، صحیح ده، که دا وی که فرض کړه دا وی CN5 او Cl، صحیح ده، دلته کې 4 وی، نو بیا به دلته کې د CN5 چې دی CN هول 5 چې دی نو دا به -5 پر راغلی او -1 به سره بیا د کلورین راغلی، نو بیا به هم دغه شانتي یو ترتیب راته. نو د لیګنډ چارج ته به صرف خیال کوئ چې دا نیوټرل دی که چارج دی او کوم چې زموږ سره کاونټر آینز دی هغې ته ګورئ. او نور هغه زړه فارموله ده، کومه فارموله چې په 9th په کلاس کې اپلای کېده هم هغه طریقه د اکسیډیشن سټیټ د فایند کولو دپاره. ښه، څه پکې شته نو
یو بل ټرم زموږ سره یوز کېږي چې هغه د سیکنډري ویلنسي څه شی دی راځئ چې دا وګورو سیکنډري ویلنسي نو سیکنډري ویلنسي ته موږ کوارډینیشن نمبر هم ویلی شو کوارډینیشن نمبر څه ته وایي ګورئ لکه فرض کړئ دا زموږ کې 4FECN هول 6 کوارډینیشن نمبر دې ته وایي چې لیګنډز څومره اټیچ دي سنټرل میټل آین ته نو دغه د دې کوارډینیشن نمبر دی ها خو په مانوډینټیټ کې به چې کله زموږ سره لیګنډ ځای مانوډینټیټ وي لکه دې ځای کې موږ وګورو 6 ته نو کوارډینیشن نمبر څه شو 6 موږ دا ووایو که نه څو لیګنډز اټیچ دي سنټرل میټل آین ته دا زموږ سره کوارډینیشن نمبر دی نو دې ځای کې کوارډینیشن نمبر زموږ سره د دې یو کمپاوند څه دی د 6 او د دې څه دی 6 د دوانو کوارډینیشن نمبر چې دی هغه 6 دی د لیګنډ لږ وضاحت کوو چې لیګنډ زموږ سره څو قسمه دي ligands on the basis of charge وګورو کنه چې لیګنډ زموږ سره on the basis of charges چې دي هغه څو قسمه کېدای شي نو لیګنډ به یا زموږ سره نیګیټیو چارج یا به نیوټرالي صحیح ده لیګنډ زموږ سره دوه قسمه کېدای شي on the basis of charges چې یا به نیوټرالي او یا به صحیح نیگیټیو چارج وي پازیټیو چارج لیګنډ چرته هم پاسیبل نه دا خبره به یاد ساتئ چې پازیټیو چارج لیګنډ چې دی دا په کوارډینیشن کمپلیکسز کې نشته ها لیګنډز به همیشه یا نیگیټیو چارج یا به نیوټرل خو نیوټرل به کم وي چې لون پیر اف الکترون یو سره لکه د دې کې دلته موږ وګورو NH3 نو ټیک ته چې موږ دا نیوټرل لیګنډ اٹیچ کړل او څه دی لون پیر اف چارجز دی سره H2O ته وګورو ټیک ته چې دا موږ اخلو چې دا نیوټرل دی خو لون پیر اف الکترون دی سره نو لون پیر اف الکترون چې د چا سره یو نیوټرل لیګنډ کې ناغه هم ایزا لیګنډ چې دی اٹیچ کېدی شي کوارډینیشن سپیر کې انټر هم او بهر هم نو دا خو on the basis of charge بیا چې د دې سره ډونر اټمز څومره دي نو چې چا سره څومره ډونر اټمز وي نو موږ به د هغې ځای په بیس باندې لکه که د چا سره 1 ډونر اټم دی نو لون پیر زموږ سره لږ برس کې یو لیګنډ دی او دا سره 1 ډونر اټم دی یو اټم پکې داسې دی چې هغه لون پیر اف الکترون ورکولی شي یا نیګیټیو چارج دی چې هغه کوارډینیشن بانډ جوړولی شي هلته کې نو دې ته به موږ وایو مانوډینټیټ بل به زموږ سره ډایډینټیټ او بل به زموږ سره پالیډینټیټ لکه اولنی به موږ وایو مانوډینټیټ کې موږ NH3 ویلی شو SO ویلی شو زموږ سره CN ویلی شو کوم چې زموږ سره داسې ایلیمنټس چې هغه یو سایډ ته اټیچ کېدی شي مطلب 1 ډونر اټم یو سره نو هغې ته موږ څه وایو مانوډینټ بل دی بایډینټیټ CH2 NH2 او NH2 که موږ وګورو نو دوه لون پیر اف الکترون دی هم ډونیټ کولی شي دوه لون پیر اف الکترون دی هم ډونیټ کولی شي دا زموږ سره څه شو بایډینټیټ دا زموږ سره دی ایتایلین ډای اماین یا دې ته EN هم وایي دغه شانتې کې یو اګزامپل موږ بل والو په دې نیګیټیو چارج والو په دې نیګیټیو چارج په یو ټایم باندې اټیچ کېدی شي نو ځکه دې ته موږ وایو چې دا هم بایډینټیټ دی دا زموږ سره څه شی دی اکزیلیټ آین پالیډینټیټ هغه چې د دوو نه سیوا ډونر اټمز یو سره نه ته موږ پالیډینټیټ ویلی شو لکه موږ یې ویلی شو چې NH2 CH2 CH2
NH2 CH2 او NH2 کدی ته مونږ وګورو نو اټم دا دی یو اټم دا دی لون پیر الکترون یو دا دی او بل دا دی ډای میثایلین ټرای اماین ګورئ ډای میثایلین او ټرای اماین ایثایلین ډای اماین ټیټرا ایسیټیټ کوم ته چې مونږ وایو EDTA ایثایلین ډای اماین ټیټرا ایسیټیټ دې ته وګورئ ایثایلین شو دا پکې دوه اماین شو او دا زموږ سره ټیټرا ایسیټیټ څلور ایسیټیټ آین دي نو ټیټرا ایسیټیټ ایثایلین ډای اماین ټیټرا ایسیټیټ دې ته مونږ وایو EDTA که تاسو وګورئ نو دلته کې کوم ډونر ایټمز چې دي هغه ډېر زیات دي پالي نو ځکه دا مونږ په پالیډنټیډ او کوم ځای باندې تاسو پوه شوي نه یئ نو واپس تپوس وکړئ او که دا نوټ چې کوم ما درلیږلي نو تاسو کوشش وکړئ هغه وګورئ ښه ځکه چې دا خو ډېر اسان کورس دی کوم چې ته ما ووایي که برعکس کې ستاسو کانسیپټ نه و نو کانسیپټ خو جوړ شو اوس فردر تیوریانې دي وګورئ که نه پوهېږئ بیا ماته ووایئ خو ریسپانس زر تر زر راکوئ ځکه چې دا کاپي لینتي کورس دی که نه دا اوس یو څو پیجز ښکارېږي خو چې تاسو یې سټډي کوئ نو پته به درته ولګي چې دا څومره لینتي کورسز دی ښه نو که نه پوهېږئ نو ماته ووایئ چې انشاءالله تعالی مخکې ته هغه کورس کمپلیټ کړو او که پوهېږئ نو هم مطلب څه ریسپانس راکوئ